چرته هم دغه باطل زموږ د خفګان نه غلط فایده وانخلي. ملګرو تاسو چرته د خفګان د وجې نه خپل دغه هدف دې نه رسته نه شئ، د خفګان د وجې نه خپل مقاصد پرېږدئ، د خفګان د وجې نه خپل کم مقصد چې دی هغې نه رستو نه شئ، بلکې حوصله افزایي وکئ، د همت نه کار واخلئ او خپل دغه هدف ته ځان ورسوئ چې هغه قال الله او د قال الرسول په دغه توره باندې په باطل باندې ګزار کول دی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. انتهائی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو دوستانو، نن د جمعرات ورځ وه او یقینا دغه جمعرات ورځ د طالبانو دپاره د اختر ورځ وي چې په دې باندې دغه طلبه کرام او علما کرام خپل فرشمنټ دپاره سیر و تفریح دپاره چرته لاړ شي. لیکن نن زمونږ دغه جمعرات دغه ورځ چې د اختر په ورځ یادیږي، په دې ورځ باندې دومره زیات خفګان او د پریشانی شکار یو زړه مو ډېر زیات مغموم دی چې خپل مشر شیخ الاسلام شیخ رحیم الله صاحب نور الله مرقده په باره کې چې کله خبر میلاو شو، یقینا زمونږ زړونه دا ډېر زیات د خفګان شکار شو. خو محترمو، اول د الله رب العزت په دربار کې دا دعا کوو چې الله تعالی د شیخ صاحب محترم او هغې سره چې کوم ملګري او د شیخ صاحب محترم ورور او یو خبر دا هم دی چې د شیخ صاحب محترم یو ماشوم بچی هم شهید شوی دی چې الله رب العزت هغې شهادت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. او بیا الله رب العزت د شیخ صاحب محترم څومره کاوشونه، څومره محنت او څومره کوششونه چې هغه د دین اسلام دپاره درسیات کړي او د قرآن مجید او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د احادیثو قال الله او د قال الرسول چې څومره ویناګانې کړي وي، الله رب العزت دی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او هغې په بدله کې د الله رب العزت شیخ رحیم الله صاحب محترم نور الله مرقده ته الله پاک په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. یقینا دا خبر خو ډېر زیات د پریشانی او د خفګان دی، لیکن بیا هم مونږه حوصله نه بایلو ځکه چې زمونږ لوی لوی مشران مخکې هم شهیدانن شوي دي او د اهل حق څومره علما کرام چې وي اکثر د شهادت په مرګ باندې شهید کیږي او د شهادت په دغه اعلی مقام ورته میلاویږي او په دغه مقام باندې کامران کیږي او فایز کیږي. محترمو، نو انشاءالله مونږ به مطمئن اوسو او شیخ صاحب محترم کور والا او تواغي رشتہ دارانو ته مونږ دا پیغام ورکو چې مونږ دغه غم او دغه مصیبت کې تاسو سره برپور شریک یو. الله رب العزت دې مونږ ټولو ته صبر جمیل ورکړي. یقینا شیخ صاحب محترم تعلق د یو کورنۍ سره نه بلکې عالمی اسلام کې چې څومره مسلمانان دي هغوی دا هم محسوسوي چې شیخ صاحب محترم د دوی یو پلار او یو مشر رور په شان دی هستی وه چې هغه موږ نه جدا شو. نو الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او موږ ته ثابت قدمي راکړي چې شیخ صاحب محترم چې کوم درسیات موږ ته راکړي دي، کوم هدایات چې د دین اسلام خدمت په هره طریقه باندې به کوو، الله دې موږ ته د استقامت توفیق راکړي. بیا دغه اهل باطل او کوم کفار خلک چې د هغې ته هم دا پیغام ورکول غواړو چې شیخ صاحب محترم خو لاړو، خو دا هم یاد ولرئ چې د قال الله او د قال الرسول دغه درس یو شیخ صاحب نه بلکې په مخ د ځمکه باندې چې د مسلمانانو یو ماشوم بچی هم ژوندي وي د قال الله او د قال الرسول دغه درس دا څوک نشي ختمولی. انشاءالله مونږ به انشاءالله محنت کوو، کوشش به کوو او انشاءالله خپل ژوند د دین اسلام په نوم باندې به مونږ قربانو او انشاءالله مونږ خپل کشران او خپل مشرانو سره به دغه عهد او دغه وعده او دا کوشش به کوو چې انشاءالله تر مرګه پورې به انشاءالله مونږ د دین اسلام خدمت به کوو او د شیخ صاحب په نقش قدم باندې به روان کیږو چې د قال الله او د قال الرسول دغه چینه دا مونږ جاری وساتو او دغه یو روحاني مجلس چې د مدرسه وي انشاءالله مونږ به دا تر مرګه پورې به دا محنت او کوشش کو او د باطل چې د اسلام او د دین او د خپل د ملت او د شریعت دشمنان وي انشاءالله تر مرګه پورې به هغو خلاف به مونږ جنګیږو د قال الله او د قال الرسول په دغه توره باندې به انشاءالله مونږ ورباندې ګزار کوو. خو ملګرو تاسو چرته د خفګان د وجې نه خپل دغه هدف دې نه رسته نه شئ، د خفګان د وجې نه خپل مقاصد پرېږدئ، د خفګان د وجې نه خپل کم مقصد چې دی هغې نه رستو نه شئ، بلکې حوصله افزایي وکئ
د همت نه کار واخلئ او خپل دغه هدف ته ځان ورسوئ چې هغه قال الله او د قال الرسول په دغه توره باندې په باطل باندې گزار کول دي. انشاءالله مونږ مطمئن یو او ټول مسلمانانو ته او ټول طلبه کرامو ته د حوصله افزایي دغه پیغام ورکو چې تاسو مطمئن اوسئ چرته هم دغه باطل زموږ د خفګان نه غلط فایده وانخلي او باطل ته د لار کولاو نشي. الله تعالی د شیخ صاحب محترم دغه شهادت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي.